الله د دین تابعداري کې کو استاد مزاج غلام بجوري د خپل کلی او د خپل علاقې د علماو د زړه قدر کوي. د حدیث مبارک کې چې راځي من لم يرحم صغیرنا، څوک چې زمون په ماشومانو شفقت نه کوي، د ماشومانو نه څوک مراد دي؟ د خپل معاشري ماشومان. ولم يوقر کبیرنا، څوک چې زمون د سپینګیرو قدر نه کوي. سپینګیرو نه مراد څوک دي؟ د خپل معاشري سپینګیری دي. دې ته مو ګورئ غریب سپینګیری دی کو مالدار سپینګیری دی، نه د سپینو ډکو نه حیا وکا. ستا کوټه کې یو مزدور پاتې کیږي، فقیر پاتې کیږي، زمیدار پاتې کیږي، خو سپینګیری دی او غلطی تی نه وشوله، د سپینو ډکو خاطر یې وکا. الله له نه حیا ورځي، ته د الله نه ډېر زورور یې. د حدیث مبارک کې چې راځي ولم یبجل عالمینا، څوک چې زما د امت د علماو عزت نه کوي فلیس منا. نبی علیه السلام ګوته سنډولې ده، دی دې ځان ته محمدي نه وي، دی دې په دې انتظار نه چې د نبی علیه السلام شفاعت به راته میلاو شي. نبی علیه السلام فرمایي لیس منا، زما په لار نه دی روان. دا ډیره خطرناکه خبره ده، دا ډیر لوی وعید دی. پلار چې بچو ته نصیحت کوي بچو دا کار مه کوئ، ورنه زما سره به هیڅ تعلق نه، دا د پلار د طرف نه اخیرنۍ خبره، دا د نبی علیه السلام د طرف نه خپل امت ته اخیرنۍ خبره ده. دا درې خویونه په ځان کې مه پیدا کوئ. ماشومانو باندې شفقت کوئ. ماشوم باندې شفقت څه دی؟ د دنیا او د آخرت د دواړو د هغې سوچ وکړه. د دنیا سوچ دی ورله کړی دی، ښه تعلیمي اداره دی ورله کتلی ده په دنیا کې، ښه هاسټل دی ورله کتلی دی، ښه ټیویشن دی ورله کتلی دی، ښه سهولت دی ورله کتلی دی. د آخرت د دین د علم سوچ دی ورله کړی دی. ستا په بچي باندې رحم دا دی دی ګمراه نشي. ستا په بچي باندې رحم دا دی دی په مستقبل کې د فتنو شکار نشي. خپلو بچو باندې رحم کوئ. د خپلو مشرانو د سپینګیرو قدر کوئ. حدیث مبارک کې راځي ما من شاب اذا اکرم شیخا عند سنه الا قید الله عند سنه من یکرمه. نبی علیه السلام فرمایي کوم ځوان چې په خپل ځوانۍ کې د سپینګیرو قدر کوي، دا سله به الله دله په دنیا ورګرځي، او چې دې کله بوډاپې ته ور ورسیږي، نبی علیه السلام فرمایي د هغه وخت د ځوانانو د طرف نه به دته عزت میلاوي. خبره الټه کوي. څوک چې په خپله ځوانۍ کې د وخت د سپینګیرو بې قدري کوي، دی به هم خپل سپینګیري او خپله بوډاپه دا د بې عزتۍ په حالت کې تېروي. دا د نبی علیه السلام د حدیث مفهوم دی، مفهوم مخالف دی. او دریمه خبره ده، نبی علیه السلام مبارک فرمایي څوک چې زما د امت د علماو احترام نه کوي. د دې علماو نه مراد څوک دي؟ دا پیریان به په سر کې به ښکري، دا به په جناتو کې، دا به چېرته د چین او د روس او د جاپان نه راځي. نه، ستا د معاشرې علما څوک چې تا ته په مسله ولاړ دی او ته پسې شاته نیت تړی، د دوی احترام در باندې فرض دی. او نبی علیه السلام د دوی په باره کې درته فرمایلی دي و عمل یې کمزوری دی، خو سینه کې پروت قرآن خاطر یې وکړه، د علم خاطر یې وکړه، د هغې قدر یې وکړه. او د هغې خاطر او قدر کو نه کې څوک چې د عالم بې احترامي د هغه د علم په بنیاد باندې کوي. ټول علماو نه تپوس وکئ، نکاح یې په وړومبۍ ورځ ماتېږي. د علما ناست دي، تپوس ترې نه وکئ. دا ډېره خطرناکه فتنه زمونږ او ستاسو په دې معاشره کې شروع ده. د سپینګیرو قدر ختم شو، د بچو د دیني تربیت د هغې اهمیت ختم شو، د علماو احترام د معاشرې نه ووتلو. نت نه القابات د علماو دپاره د خلقو په ژبو باندې دي. یاد ساتئ، چا چې د بل په سینه کې د پروت علم قدر اونکو، الله به د ده کور او د ده خاندان اوه پوشتۍ او پیړۍ د علم نه محرومه کړي. دا زه د ځان نه وایم، مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه لیکلی دي اوه پیړۍ او اوه پوشتۍ به الله رب العالمین د خیر نه محرومه کوي. او چا چې د بل په سینه کې د پروت علم احترام وکړو، اوه پوشتۍ او اوه پیړۍ به الله رب العالمین په خیر باندې په برکت باندې مبارک کوي.
او بیا د هغې دلیل یې لیکلی دی. وکان ابوهما صالحا. حضرت خضر علیه السلام د موسی علیه السلام ورسره یو ځای روان دی. یو کلي ته وردن نشو، خلقو ته وی مونږ له ډوډۍ راکئ. دواړه انبیا دي، هغې ورله میلمستیا ورنه کړله. یو دیوال دی کوږ شوی دی. حضرت خضر علیه السلام هغه دیوال ورتاو کو او بیا یې سیده نیغ کو. موسی علیه السلام ورته وایي وی دې خلقو خو مونږ له میلمستیا رانه کړله، نو کو خامخا دې دا ښېګړه ورسره کوله نو پیسې خو به دې ترېنه اخیستې وي، دیاړي به دې ترې اخیستې وه، مونږ له خو میلمستیا نه ده راکړې. هسې لګیا یې د خلقو سره ښېګړې کې. حضرت خضر علیه السلام ورته وایي وی دلته یو دوه یتیمانان ماشومان دي او د دې دیوال د لاندې د هغې خزانه پرته وه، یتیمانان دي او د دوی پلار وکانه ابوهما صالحا هغه نیک تیر شوی و. مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه لیکي مفسرینو لیکلی دي چې د دوی په 9مه پیړۍ باندې نیکه دا نیک تیر شوی و، په 9مه پشتۍ باندې نوسي د هغې د مال د حفاظت دپاره الله 2 انبیاء کرام را ولیږل. د نیکانو خیرونه تر 9 پشتونو پورې الله رب العالمین اولاد ته او نسل ته منتقل کوي. الحقنا بهم ذریتهم وما علتنا من عملهم من شيء وما علتناهم من عملهم من شيء. نو د دې وجې نه خپل بچي د نیکو خلقو د محفلونو نه مه محرومه کوئ. په خپله باندې هم ځئ، علماو سره محبت ساتئ، خپل بچي مدرسو کې داخل کئ، د الله دین پې ولولوئ. کم از کم پر روان وخت کې به عقیده محفوظه پاتې شي، دینی مستقبل به محفوظ شي. کم از کم د وخت د فتنو شکار به نه جوړیږي. زه په خپله په دې خپله معاشره کې داسې ځوانان اینم، ما نه تپوس کوي د هغې ذهنونه په تعلیمي ادارو کې ایتیزم قبضه کړي وي، فتح کړي وي، په هغې باندې دهریت غالب شوی وي، ما نه تپوس کوي د الله په وجود باندې څه دلیل دی. چې کله ځوان کل دې طرف ته روان شو چې د الله په وجود د هغه په ذهن کې شکوک او شبهات او سوالات پیدا شو، بغیر د عالم نه د توحید عقیده څوک نشي بچ کولی. او بیا هم زمونږ او ستاسو په خپلو ځوانانو رحم نه راځي او ترس نه راځي او د علماو نه لرې ساتو. دا خپل بچي مونږ او تاسو دهریت طرف ته ورټېل وو، د الله نه انکار طرف ته ورټېل وو. دا زه د بار خبرې درته نه کوم. په دې سلارزو کې ما ته د کلي یو مشر ووي مفتي صاحب، په دې کلي کې د 6 الکانو د هغې یو ټولګی دی په دې مازدیګر کې، هغوی د کرکټ د ګراونډ ته راځي. وی بله ورځ یو هلک ورسره بایدوی ملګری شوی و، همزولتیا وي، ګراونډ ته راتلل د مازدیګر د مانځه وخت و. دغه یو د بارایي کس ورته وی چې یاره زه مانځله ورګرځم، تاسو ګراونډ ته ځئ زه درځم. هغه منځله وګرځېدلو، د مازدیګر مونځ یې وکړو، چې راغی د دوی سره په محفل کې کېناست. وی دا د هغې لک د خولې خبره ده. وی دې 6 ملګرو راته وی چې تا خو مونځ وکړو که نه، دا تبلیغ والا خو وایي چې مونځ د خدای سره خبرې دي، نو تا خو به د خپل خدای سره خبرې کړي، څنګه هغه خدای دې څنګه و، طبیعت یې ښه و. انا لله و انا الیه راجعون. هغه پښتون بچی چې په الله لولو سره لوی شوی دی، مور یې ورته په ماشوموالي الله ویلی دي، عالم ورته په غوږ کې الله اکبر ویلی دي، نن هغه د فتنو شکار شو، د الله په وجود باندې د هغه په ذهن کې سوالات راپورته شو، او نن د ټوکو مسخرو په طور باندې خپل امزولي ته وایي وی هغه خدای دې څنګه دی، طبیعت یې ښه و. دا د خطرې الارم دی رونو، دا ریډ لاین دی چې زمونږ او ستاسو نوی نسل یې کراس کوي، دې نه وروسته به نور څه پاتې شي. مونږ خو دا وړې خبرې ورله په ذهن کې ورچولې، خبره لاړه توحید ته ورسېدله. د توحید منکرین د پښتون په کور کې، د پښتون په غیږ کې، د پښتون په انغري باندې چې من حیث القوم پښتون دا مسلمان دی، دا واحد قوم دی چې په دې قوم کې عیسائی نشته دی، په دې کې یهودي نشته دی، په دې کې دهریه نه و، په دې کې بت پرست نه و. دا من حیث القوم. هغه د خالد ابن ولید رضی الله عنه نه رواخله، یا هغه د قیس عبدالرشید نه رواخله،
چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په لاس باندې بیعت د اسلام کړو، پښتون من حیث القوم مسلمان دی، هغه خپل قومي مذهب پرېږدي او دهریت طرف ته ځي، دا د خطرې ګنټي ده. د دې وجې نه مونږ او تاسو له پکار ده چې د خپلو بچو د هغې په دیني تربیت باندې مونږ او تاسو توجه ورکو، علماو نه لرې کوو. زما ځوان کل چې څوک د علماو نه متنفره کوي، دا سړی زما دا ځوان کل د ګمراهۍ او دهریت طرف ته راکاږي. سبا له به دا ماشوم بچی د شرعي مسلې محتاج وي، دا عالم به په نظر کې سپک جوړ شوی وي، دی چې شرعي مسله تپوسي نو دی به بیا د سوشل میډیا نه تپوسي او په سوشل میډیا جواب ورکوونکې د هغه د مور او د پلار پته نشته، د هغه د عقیدې پته نشته، د هغه د نظریې پته نشته چې څوک دی او څوک نه دی. بلکې نن خو مستشرقین را لګېدلي دي، مستشرقین، او هغې د قرآن او د سنت مطالعې کړي دي، دی غیر مذهبه شکل و شباهت د مسلمانانو جوړ کړی دی او په یوټیوب باندې ناست دي او زمونږ او ستاسو نوي نسل ته او نوي کل ته هغه دین ښایي. د دې وجې نه د خپل کلي د علماو د هغې په علم اعتماد کول، د خپل کلي علاقې چې علما دي د هغې سره محبت ساتئ او خامخا د خپل ځان سره د هغې یو نمبر په موبایل کې سیو ساتئ. کله درته ضرورت پیښیږي د هغې شرعي مسلې تپوس ترې نه کوئ او د هغې سره خپل ربط او تعلق ساتئ. الله رب العالمین دې د مولانا حضرت عمر صاحب د دې بچي د حفظ قرآن قبول کړي. کوم استادان یې دلته تشریف راوړی دی، خواري ورسره کړې ده، الله رب العالمین دې د دې دا خوارۍ محنتونه باراور کړي او الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو دا معاشره د دې نت نه فتنو نه محفوظ او مامون فرمایي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.